أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 159 فبما رحمة من الله لنت لهم دو احد په جنگ کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته ډیر لوی تکلیف ورسېدو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک پکې زخمی شو غاښ مبارک هم شهید شو او یا کسان پکې د صحابو شهیدانو شو زخمیان پکې شو ډیر لوی تکلیف وته ورسېدو نو د صحابهونه په دغه جنگ کې ډیر لوی غلطي شوی و چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په کومه مورچه باندې مقرر کړیو چې په دې باندې بیه او دومره تاکیدی خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کړې و چې کوشري مونږ ټول شهیدان شو او تاسو وینئ په خپل سترګو باندې چې مارغان راځي زمونږ غوښې تختی بیا به هم تاسو دغه مورچه نه پرېږدئ نو د صحابو نه غلطي خو لویه شوې وه دغه ټیم کې خو دا په بدنیتۍ باندې نه وه شوې په کم فهمۍ باندې شوې وه صحابو خیال وکړو چې نبی علیه السلام فرمایلي چې بس اختلاف پکې پیدا شو بعض وی چې نبی علیه السلام فرمایلي چې مستقل بدل تکیه بعض وی چې نبی علیه السلام خو تر ګټې پورې ویلي چې بس مونږه جنگ وګټو بیا راځي لکه د نبی اسلام مراد دا مطلب یې دا اوس صحابو زموږ ملګرو جنگ ګټل چې مالي غنیمت راټول خو به هر حال غلطي د صحابو نه شوې وه نو دا غلطي چې د وشوله نو شاید چې د نبی علیه السلام زړه مبارک خفه شوي وي شاید چې د نبی علیه السلام په زړه مبارک کې دا خبره راغلی وي چې آینده کې او بیا زه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره مشوره نه کوم نو الله پاک جل شانه ډومبه د خپل معافی اعلان وکړ الله رب العزت ډومبه د خپل معافی اعلان وکړ چې ما د صحابه او ته وی چې ما تاسو معاف کړی صحابو ته الله فرمایي چې دا کومه غلطي تاسو نشوي ته ما معاف کړی او دلته کې الله پاک جل شانه نبی علیه السلام ته په یو ناشنا طریقې سره د صحابو سفارش کوي چې زما محبوبه دا خلق ما معاف کړی دي فبما رحمت من الله لنت دې کې الله فرمایي چې محبوبه زما په مهربانۍ سره یعنی د الله په مهربانۍ سره تما نرم پیدا کړی نرم مزاج پیدا کړی خپل او خیسته خوې مې دل درکړي نو چې تعالی مې دا دوره خپل خوې درکړي دي نو کو ستا په ځای باندې بل داسې کس وي ستا د زړه مبارک کلک وي سخت مزاج وي نو دا صحابه چې کوم ستانه ګیر چاپېره ناست دي نو دا بیا نو دا ټول به تتر شي او تښتېدلي خو دا ټول چې تا ته راجمع دي دا ستا د نرم مزاجۍ د وجې نه ستا د ښکلي خوی د وجې نه دا ټول صحابه ستا ته راجمع چې دی غلطي وکړي نو ته یې معاف کوې کو دی څه غلطي د دې نه وشي نو فورا ته ورته معافي کوې ته په غلطۍ باندې رانیسې نه نو د دغې نرمۍ د وجې دا صحابه ټول تا نه ګیر چاپېره دي او الله مګړه کو د نبي علیه السلام زړه مبارک سخت وي الله مګړه کو نبی علیه السلام الله سخت پیدا کړی وي سخت مزاج پیدا کړی وي په معمولی غلطۍ باندې صحابه راټینګولې نو بیا به دا صحابه نبی علیه السلام خواله داسې نه راتلل دا څنګه چې صحابه د نبی علیه السلام نه جمع ټول به تښتېدلي یا به د یرې د وجې نه د نبی علیه السلام خواله نه راتلل او یا به د شرم د وجې نه چې معمولي غلطي رانه شوې ده نبی علیه السلام مو ټوکي نو دې وجې بیا نه راتلل
نو الله ته فرمایي چې پیغمبر ته خو ما ډېر نرم او ډېر ښکلي خوی والا پیدا کړی د دې وجې دا صحابه ستا نه راجب نو لهذا ما ورته معافي وکړله او الله ته پته ده چې نبی علیه السلام د صحابو نه خفه کېږي او نبی علیه السلام چې کوم خفګان اظهار کوي نو دا د خپل ذات دپاره نه کوي بلکې د الله دپاره کوي نو لومبې ورته الله رب العزت وفرمیل چې ما ورته معافي کړې ده ته ورته معافي وکړه واستغفر لهم وروستو راځي او زمانه ولا د دې خپلو ملګرو دپاره صحابو دپاره زمانه هم معافي وغواړه د څه دپاره د صحابو د زړه د خوشحالولو دپاره چې نبي علیه السلام زموږ دپاره معافي وغوښته او آینده که چېرته داسې مسله ته راپېښه شي نو د خپلو صحابو سره مشوره هم کوه اهم کار مخې ته راشي نو مشوره ورسره کوه نو دې کې نبي علیه السلام ته دغه ښکلي خوی ذکر دی او په دې کې دنه نبی علیه السلام ته الله پاک جل شانه د صحابو په باره کې سفارش هم کوي چې ما ورته معافي وکړله کو په دې احد په جنګ کې ستاسو حق تلفي د صحابو نه شوي وي نو ته ورته خپل حق معاف کړه ما ورته خپل حق معاف کړی دی لهذا تاسو ورته خپل حق معاف کړئ نبی علیه السلام له الله ډېر ښکلي خوی ورکړی ډېر نرم مزاج ولا الله ورکړی ډېر خلک د نبی علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي ایمان یې راوړی یو کس راغی او د نبی علیه السلام په مجلس کې یو صحابي راغی او ټول صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین جمع دي ورته وی د الله پیغمبر ماله د بدکارۍ اجازت راکړه نو که زمونږ غونده کې سړی وي دا مخ پې ولوالي صحابه هم ډېر زیات غوسه شو چې ته د هغې شخصیت په مخ کې داسې بې ادبه خبره کوې چې الله پاک جل شانه د هغه د مخه د ځمکه اسمان پیدا کړي خو نبی علیه السلام الله نه پیدا کړی الله یې ما خپله خدای نه و ظاهر کړی نو د هغې شخصیت مخې ته وی ماله د ګناه اجازت راکړه نبی علیه السلام صحابي ونه راټو صحابو ته تاسو غلې کېنئ صحابي مخې ته راوستو ورته وی ته دا غواړې چې دا تا د کم عمل مطالبه کړې ده او د کم عمل اجازت ته زمانه غوښتلی دی نو ته دا غواړې چې داسې کار ستا مور سره څوک وکړي هغه وی زما مور او پلار دې په تاسو باندې قربان شي هېڅ چاته دا نه غواړم بیا ورته وی ته دا غواړې چې ستا لور سره څوک داسې بدعملي وکړي هغه وی زما مور پلار دې په تاسو باندې قربان شي هېڅ چاته نه غواړم بیا خور ترور او ډېرې رشتې ورته نبي علیه السلام یادې کړلې او دې صحابي په هر وار باندې وی زما مور او پلار دې په تاسو باندې قربان شي هېڅ چاته دا نه غواړم بیا آخره کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک د دغه صحابي په سینه باندې کېښودو او دعا یې وکړله الله پاک یا الله پاکه د شرمګاه د ګناه نه چې کوم دی محفوظ وساتې الله پاکه د زړه معاف کړي دعا یې ورته وکړله دغه صحابي فرمایي چې تر مرګه پورې زما په نظر کې د ټولو نه خطرناک او ډېر زیات زما ته نفرت و نو هغه زما د زینا نه نفرت تر مرګه پورې بیا زما د زینا نه داسې نفرت و چې داسې نفرت زما د یو ګناه او د نبی علیه السلام مبارک ته لاس هغه یخوالی ما تر زړه پورې دنې پورې چې کوم دی محسوس نو نبی علیه السلام اونه راټو بلکې اصلاح د صحابي وکړله او په ډېره نرم لهجې سره یې وکړله نو الله پاک ورته فرمایي چې محبوبه ته چې نرم یې نو دا ستا د نرمۍ او د دې ښکلي خوی برکت دی چې دا ټول صحابه تا ته راجمع دي او ټول تا نه چې کوم دی زاریږي او ټول چې کوم دی ستا د مجلس نه وځي نه او ټول ستا مجلس ته زور کې ستا نه غیر چاپېر راجمع دي دا ستا د ښکلي خوی برکت دی نو که چېرې ته سخت مزاجه وي نو بیا به دا صحابه ټول چې کوم دی تر بتر شي ستا خواله به نه راتلل لهذا د دې ته په خپله هم معافي وکړه الله او د الله نه وله هم معافي وغواړه او په آینده وخت کې د دې سره مشوره کوه نو فرمایي فبما رحمت او په سبب د رحمت من الله د الله لنتا تنرم شوي لهم د دوی دپاره لنتا تنرم کړي لهم د دوی دپاره د صحابو دپاره ته د الله په رحمت سره په مهربانۍ سره الله نرم پیدا کړي ولو كنت او کو چېرې ته وي فظا سخت خویه سخت مزاجه غلیظ القلب د سخت زړه خاون غلیظ القلب سخت زړه والا فظا سخت خویه غلیظ القلب سخت زړه والا نو لنفضوا نو خوارشیو بو من حولک ستانه غیر چاپیرا لنفضوا نو دوی به خوارشیو
خواره واره شوي وو لنفضو دوی به تښتېدلي وو من حولک ستا د خوا و شانه ستا د ګیر چاپېره نه ستا د ګیر چاپېر نه کو چې ته چېرته سخت مزاجه وي او سخت دله وي سخت زړه واله وي نو دا صحابه به ستا نه ګیر چاپېره چې کوم ناست دي دا به تښتېدلي خواره واره شوي وو لنفضو دوی به خواره واره شوي من حولک ستا نه ګیر چاپېره یعنې ستا نه ګیر چاپېره چې کوم صحابه ناست دي دا به خواره واره شوي تښتېدلي وو فاعفو عنهم فاعفو ته معافي کوه عنهم دوی ته په خپله معافي کوه واستغفر لهم او معافي طلب کوه د دوی دپاره یعنې واستغفر لهم د الله نه معافي غواړه لهم د دوی دپاره نو په خپل حق ورته معاف کا او د الله نه ورله معافي وغواړه چې د صحابو زړونه خوشحاله شي وشاورهم او د دوی سره مشوره کوه فی الامر په اهم کار کې د دوی سره مشوره کوه نو نبی علیه السلام ته د مشورې ضرورت نه ځکه نبی علیه السلام ته به چې کوم کار پیښ شو نو وحی موجوده و جبریل علیه السلام براغه الله بوله خبرداری ورکو خو نبی علیه السلام ته چې الله حکم کوي چې د صحابو سره مشوره کوه نو یو خدا چې په دې سره د صحابو زړونه خوشاله شي چې ګوره زمونږ نوم نبی علیه السلام مشوره واغستله دویمه دا چې دی کې امت ته تعلیم دی چې امت نبی علیه السلام خو به څه وخته پورې په دنیا کې کنه نو چې کله نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وفرمایي نو صحابه پاتې شي نو د وحی سلسله خو به ختم شي نو چې نبی علیه السلام د صحابه سره مشوره نه کړي نو صحابه بیا څه چل کوي په صحابه خو وحی نه راځي نو دې کې امت ته تعلیم دی چې نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف فرماشي د دنیا نه لاړ شي نو صحابه ته چې یو اهم مسله راشي نو دوی به اپس کې کینی مشوره بو مشوره کې الله خیر او برکت اخودلې مشورې والا به شرط نستومانه کیږي او چې څوک استخاره کوي استخاره دا د الله سره مشوره ده نو دی به په خپل کار کې ناکامه کیږي نو مشوره تاسو هم کوئ دا د نبی علیه السلام سنت عمل دی باقاعده غون صورت د سوره شورا په نوم باندې الله پاک نازل کړی دی چې خپل صحابه سره مشوره کوي نو صحابه سره چې مشوره وکړي دې کې سړی ته کار آسان شي ملګری راغون شي د یو کار باره کې چې دا کار وکړو نو یو خدا چې په کم کار کې مشوره کول غواړي په هغه کار کې چې هغه دغه چې کوم دی صراحت په قرآن او سنت او اجماع د امت کې نه وي اوس چې یو کار په قرآن کې شته دی د هغې باره کې مشورې ته حاجت نشته چې دا وکړو اوس مثال په طور مونځ دی مونځ چې موږ ټول راغونډ شو چې یار د ماسخوتن دا مونځ وکړو ونکړو په دې کې مشورې ته حاجت نشته دی او قرآن نه ثابت دی چې اقیموا الصلاة دغه رنګې زکات ته چې زکات ورکړو ورلګو نو دې کې هم چې کوم دی مشورې ته حاجت نشته نو هغه امور کې مشوره به کوي چې کوم په قرآن او سنت او اجماع د امت کې د هغې وضاحت نه وي هم اوس دې کې مشوره کول شي یار د ماسخوتن دا مونځ بدل کړو بدل نه کړو دې کې مشوره کول ټول ملګري راغون شي مشوره پکې وکړي دې کې خیر او برکت مشورې سره چې کوم کار وشي کنه کې سړی بیا ستومانه کیږي نه یو کس هغه میخه مې اغستې ورونو سره مشوره نه وکړي یو چې میخه مې کور ته راوسته خو خپلې پی کولو خو چې معمولي لته به یې وویله ورونو به راته چې بس خو تا اغستې ده ویل یو ما ته ګوته نیوله داسې کار مې وکړو مشورې سره مې خرڅه کړه بیا بله میخه مې واغسته خو د ټولو ورونو مشورې سره چې مې راوسته هغې ګوټ پی نه کولو خو یو کس ما ته خوله نه راړوله چې دا تا اغستې ځکه مشورې سره کوه نو هر یو کار چې یو سړی کوي نو خپل خپلوان رغون کې مشوره ورسره وکړي مشوره کې خیر او برکت او بیا د مشورې نه وروستو چې الله رب العزت ته دغه مشر په زړه کې کومه خبره واچوله نو بیا به دې په الله باندې توکل کوي بیا په هغې کې شک شوبه نه کوي بس کومه خبره د ټولو ملګرو رایې چې کوم دی مخې ته راغله او د ده زړه په کومه خبره باندې مطمئن شو بیا به وروستو توکل په الله باندې توکل معنا هم یې ته کړې وه چې توکل څه ته ویل شي اسباب اختیارول د اسبابو نفي نه کول ګوري بعضې خلک داسې کوي تبلیغ کې لړ شي یو روپۍ ځان سره وانه بس وي الله مالک دی نه اسباب د دنیا دار الاسباب د چې کوم اسباب الله درکړي هغه به استعمال کې نتیجه به په الله پرېږدي نتیجه په الله پرې نو اسباب استعمالول او نتیجه په الله باندې پرېښودل دا چې کوم دی توکل نو بیا چې وروستو تا ټول اسباب استعمال کړل مشوره د ملګرو سره وکړله او د امیر او د مشر په زړه کې الله کومه خبره راوستله په هغې به دې عمل کوي او توکل به بیا په الله کې نتیجه به په الله پرې شي انشاءالله الله به دې کې خیر او برکت شي وشاورهم او مشوره کوه دوی سره فی الامر په کار کې فاذا عزمت پس هر کله چې ته پخه اراده وکړي مطلب ستا زړه په یو خبره مطمئن شي پخه اراده وکړي فتوکل پس توکل کوه علی الله په الله باندې ان الله بشک الله تعالی یحب المتوکلین محبت کوي د توکل کوونکو سره الله د توکل کوونکو سره محبت کوي
ینصرکم الله کوچری الله پاک ستاسو مدد وکي، کوچری الله پاک ستاسو مدد وکي نو فلا غالب لکم نو هیڅوک غالب نشي کېدلی لکم پتاسو باندې، فلا غالب لکم نو هیڅوک غالب نشي راتللی لکم پتاسو باندې چې الله ستاسو مدد وکي نو هیڅوک پتاسو باندې غالب دا نشي راتللی. جنگ بدر کې 313 کسانو اس ور سره خو چې کله الله مدد وکړو نو زرو کسانو ته شکست ورکړو، زرو کسانو ته 313 کسانو چې هغه بے سر او سامان هیڅ ور سره نو خو چې الله مدد وکړو نو الله پاک جل شانه مسلمانانو ته کامیابی ورکړه او کافرانو چې کوم دي ذلیل او رسوا کړ. د جنگ د موته په مقام باندې 3000 کسانو 1,00,000 کسانو ته شکست ورکړي، 3000 کسانو 1,00,000 کافرانو ته کوم دي شکست ورکړي چې الله مدد او د یرموک په مقام باندې 45,000 2,00,000 کسانو کافرانو ته کوم دي شکست ورکړي. نو الله فرمایي چې ینصرکم الله کو شری مدد وکستاسو الله فلا غالب لكم نه هیڅوک غالب نشي راتللی لکم پتاسو باندې و ان يخذلكم او کو شری پریګ دی هغه تاسو یعنی مدد تاسو پریګ دی و ان يخذلكم کو چری پریګ دی هغه الله پاک پریګ دی لکم تاسو لرا و ان يخذلكم کو چری هغه پریګ دی تاسو لرا یعنی تاسو پریګ دی تاسو مدد پریګ دی فمن ذا الذی پس نو سوک ته کس ینصرکم چې مدد کی تاسو من بعده ورستو د هغه نه یعنی ورستو د الله نه وعلى الله او الله باندې او خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون پکار د چې توکل وکي مؤمنان. فبما رحمت پس سبب د مهرباني من الله د الله پس سبب د رحمت من الله د الله لنتا تنرم کړلې لهم د غوی د پاره یعنی د صحابه د پاره ولو كنت کچریوی تو فضوا سخت مزاجا سخت خویا غلیظ القلب سخت زړوالا لن فضو نو خامخا بخوار وارشیو من لن فضو نو د صحابه بخامخا خوار وارشیو من حولک استانه ګرچا پیرا ستانه ګرچا پیرا چې کوم صحابه دی یاد شي مانو گئی چې لن فضو د صحابه با خامخا تختیدلیو من حولک استانه ګرچا پیرا فعفو پس ته معافی کوا عنهم دویتا واستغفر لهم او بخنه غواړه د دوی د پاره د الله نه وشاورهم او مشوره کوا د صحابه سره فی الامر په اهم معاملہ کې په اهم کار کې فاذا عزمت پس هر کله چې تو په اراده وکي فتوکل علی الله پس توکل کوا په الله خاص په الله باندې ان الله بشک الله تعالی يحب المتوکلین محبت کوي متوکلین سره توکل کوونکو خلکو سره ینصرکم الله کوچری مدد وکي الله پاک ستاسو ینصرکم الله کوچری ستاسو مدد وکي الله پاک فلا غالب لكم نو هیڅوک غالب نشي راتللی لکم په تاسو باندې و ان یخذلکم کوچری هغه پریږ دی تاسو لرا فمن ذا الذی یعنی تاسو پریږ دی تاسو مدد پریږ دی فمن ذا الذی پس څوک ته کس ینصرکم چې مدد وکي تاسو من بعده ورستو د هغه نه یعنی ورستو د الله نه وعلى الله وخاص الله باندې فليتوکل المؤمنون پکار د توکل وکي مؤمنان فبما رحمت په سبب د رحمت من الله د الله لنتا تنرم شولي لهم د صحابه لهم د دوی د پاره ولو كنت وشربيت فضوا سخت خویا غلیظ القلب سخت زړه والا لن فضو نو خامخا به دوی تختیدلیو من حولک استانه ګر چا پیرا فعفو پس معافی کوا عنهم دوی ته واستغفر لهم او بخنه غواړه د دوی د پاره وشاورهم او مشوره کوا دوی سره فی الامر اهم کار کې فاذا عزمت پس هر کله چې ته په اراده وکي فتوکل علی الله نو پس فتوکل پس توکل کوا علی الله په الله خاص په الله باندې ان الله بشک الله تعالی يحب المتوکلین محبت کوي د توکل کوونکو سره ینصرکم الله
ینصرکم الله کوچری مدد وکي ستاسو الله فلا غالب لکم نو هیڅوک غالب نشي راتللی لکم په تاسو باندې و ان یخذلکم کوچری هغه پریږدي تاسو لره فمن ذا الذي پس څوک ته هغه کس ینصرکم چې مدد وکي ستاسو من بعده وروستو د هغه نه وعلى الله او خاص الله باندې فليتوکل المؤمنون پکار د چې توکل وکي مؤمنان فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت من الله د الله د طرفنا لنتا تنرم شولې لهم د دوی د پاره ولو كنت کوچری وی تو فضوا سخت مزاجه سخت خویا غلیظ القلب سخت زړه والا لن فذون خامخاب تختیدلیو خامخاب خواره وارشیو من حولک استانه غیر چاپیرا لن فذو خامخاب دوی خواره وارشیو لن فذو خامخاب دوی تختیدلیو من حولک استانه غیر چاپیرا فعفو پس معافی کوا عنهم دویتا واستغفر لهم او بخنه غواړه لهم د دوی د پاره د الله نه وشاورهم او مشوره کو دوی سره فل امر په اهم کار کې فاذا عزمت پس هر کله چې تو په خیر ادو کې فتوکل پس توکل کوا علی الله خاص په الله باندې ان الله بشک الله تعالی يحب المتوکلین محبت کوي د توکل کوونکو سره ان ينصركم الله کوچری مدد وکي ستاسو الله فلا غالب لکم نو هیڅوک غالب نشي کېدلی لکم په تاسو باندې و ان یخذلکم کوچری پریږدي هغه تاسو لره فمن ذا الذي پس څوک ته هغه کس ینصرکم چې مدد وکي ستاسو من بعده وروستو د هغه نه وعلى الله او خاص الله باندې فليتوکل المؤمنون پکار د چې توکل وکي مؤمنان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون راضي شي الله زمون دا درس خالص تخپل رضا وګرځي الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی الہ العالمین دا څومره ملګري چې دا ټول سره زمونږ په خپل دربار کې قبول او منظور کی الہ العالمین مونږ ټول قبول کی الہ العالمین څومره ملګري راغلي دي الہ العالمین دې ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه ورکړي الہ العالمین مونږ ټولو ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین تر مرګ اخري سلګۍ پورې زمونږ د ټولو نه د قرآن او د سنت خدمت واخلي الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي الله غي پورې مونږ له مرګ مراولي چې تر څو ته زمونږ نه راضي شي الہ العالمین زمون ټول نیکو اعمالو کې 100% اخلاص پیدا کی الله مونږ د ریا نه د شهرت د جذبې نه د ریا نه د خودنې نه الہ العالمین بچ وساتي الہ العالمین حاضر مجمع کې څومره ملګري دي څه قسمه جایز حاجتونه دي مرادونه دي په سړونو کې الله په خپل قدرت او طاقت سره ولا پوره او فرمایي په ټول باندې ته خبردار ټول څومره حاجتونه دي الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي الله څومره پکې بیماران دي کورونو کې بیماری دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي الله څومره پریشان حال دي پریشانه ختم کړي څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کړي څومره خلکو اولاد نشته نیک صالح اولاد وته ورکړي الله چاته دی اولاد ورکړي دي نیکان او صالحان ورته لوي الہ العالمین څومره خلق دي د هغوی بیبیان نشته دی الله د جوړ بیبیان وته ورکړي څومره بیبیانې دي تور سرې دي الہ العالمین د جوړ خاوندان ورته ورکړي الله زموږ مشرانو ته عزت ژوند ورکړي کشرانو ته دیندارۍ ژوند ورکړي الہ العالمین په زنانو مو د حیا او د عزت ساتنه راواچي الله د بې حیا د بې عزتۍ دروازې نه موږ ټول بچ وساتي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم